شګوره وقال جته حفاظت کې بقدر د خوراک او پوشاک ورکوا نور دغه مال محفوظ کا ولا تو صفا مالکم اور کوي تاسو به کوفتا چې هغه حفاظت د مال شي کوله نقصان فاقل کې بارون اساسو د اضافت د ادنا ملابسط د اضافت د ملکیت لري اضافت په اعتبار د جواز التصرف سره ذکر دا تفصیل ذکر کړ اور کوي تاسو به کوفتا بارون اساس هغه با چې تاسو په تصرف کې التي جعل الله لكم قيام اضافت بدل حاصله التي هغه با چې مقرر کړي الله تاسو لپاره تصرف هغه کې لپاره د حفاظت ورزقوهم فيها رزق ورکوي تاسو په دې مال کې دیتا او خراب وقسوهم اين کو خراب پوشاک کې نظام کوي وقسوهم جواب ورکوي تاسو دیتا وقولوا له قولا معروفا او دې بجدا سامان له دې سره لپاره د حفاظت لپاره ساتم فراغ صاحب گوا نور دې ساتل شي د دې جزاء تفعیل اور کې جستاب کې لاته شي وقولوا له قولا معروفا وینا کوي تاسو دې دا وینا نرمه دا پنځه حکم ابتلاء او یتامه وقت الیتامه وا ارتحال کې به تمہارا باندې تایزاب له نکاح کې ورسي کې بلوغ صاحب جوړ کې نکاح په حید د بلوغ کې ذکر د بورو تعبیر فجې سو کو یعنی چې ګل بالغ شي د به کوکه کې چې خېټه فواجه دیو تبا فلوس پارا وقت الیتامه امتحان کې به تمہارا باندې حساب له حتی حساب له نکاح کله چې دې ورسي کې بلوغ تا فین ارستم منهم رشدا فمعلوم قالستم علمتم فمعلوم که تاسو داغي اصلاح حواري بارا بشر قران نور الله برکتو کولا یعنی چې دې د خپل مال حفاظت کولې شي چې معلوم که تاسو دې اصلاح چې حفاظت کول د خپل مال کولې شي فتوی دې مبار ور کې تاسو دې زمار الله ولادا ګلوها اسراف او بدار کمال چې صاحب تصرف کې یتیم نو بخره تاسو دې باندې چې مارا اسراف ډېر ډېر او بدار او زرزر ډېر ډېر مقصد دار چې په قدر حاجت خو جایز دی خو ته په زیاده سیر باندې دړې را بسته کړ اسرافا زیاده او بدار زرزر ناشته به شروع کی دو خبرنګ د به راځي 10 بجو چې به کې 10 بجو راځه وګي به بخیر چر به کې ورزاد فرض ورګه جلا راځه وکما ایک به خو تاسو دې ورا اسراف ډیر ډیر حاجت لجاده بدار او زرزر اي اکبر ولی خو د وجه د خوف د دې چې دی بنی چې دا بنی چې سبب نه بالغ نه راشه بخ بخ به بل خېټه وړه اي اکبر د خوف د وجه خوف دې چې دی بنی چې مال بدل واخلي ور کار غریل هغه څوک چې مالدار وي د حاجت دې عبادت یتیم د خپل مال ورسور سوي هغه څوک چې محتاج دی غنی المحتاج عبادت یتیم د بل صاحب د ځان ساتي مال یتیم لا ومن کان فقیر څوک چې محتاج وي فلا يقل بالمعروف بالمعروف غړي معنی دي یو فليقل بالمعروف بقدر الضرورت وقدر زیات تبول لغانا خوراک د کی لاګه بقدر حاجت دې بالمعروف بقدر الاجرت صبر چې کارو کا صفای کوي لاګه اجرت هغه شي بالمعروف بالاجرت اجرت سره دې فليقل بالمعروف بالقرض فقرض دې هغه واخلي په اور سره کې ادا لازم نه په دې دې سره کې بیا ادا لازم ده بالمعروف یو معنا کوي فليقل بالمعروف خوراک کی لاګه خو قرض باندې صوبانه فزاد فاتو میرے امر کړ چې بیتی بالغ شو ته تمام حواله کې د پګوټ کې دبه حواله کوا شهیدان ورسا گواهان ورسا جزامار زما سو ماده حواله ک فزاد فاتو میرے امر کړ چې ور کوي تاسو دې بار تمارو دا کړ چې دې بالغ شیر به پګوټ کې مور کو جزما استاد به کې څوک لږیږي دا وایي کړ زما استاد به کې بل څوک لږیږي دې چې لا وخت ته به کې شپه ته کسا 200 کسا کې به دې شي په کې راځي حاضر کې فاشد علیهم گواهان ورسي تاسو بدی باندې وکفا بالله سیما کفی الله حساب کتاب کوونکی تاسو په حکم بیان د حصص و میراث په زمانه د جاهلیت کې زنانو ته میراث نه لري اضافه به دار جنگ کې جنگیدل شي دی حق مستقلی دي ما شما ته میراث نه لري ځکه دیب د شاهد صرف رجال ته بالغین تاریخ ملاوي الله د دې رسوبات له دې ظلم رد ذکر کو زنانو له حقوق ثابت کړه ما شما له حقوق ثابت کړه اولاد درم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون سنور فار حصہ دا باندې جبري کې مور پلار او نور خپل خپلوانو چې ورسول صفات شي سړي حقدار دي خدای حقدار دي په نفس وراثت جګر کو په مقدار کې فرق وي خو په نفس وراثت کې څنګه چې سړو حق سره دا کې زرانو حق سره دا د چې په شاده راګور باندې وګرځي چې دی بلکې دوای ولله سال نصیب د خدای فار حصہ دا باندې جبري کې مور پلار خپل خپلوانو ما قال بلا قصر کډیر یو کولګوي و بلک باندې کډیر وي خدای صدر نصیب مفروض حساب مقرر د ایو ظفاره واذا حضر القسمه اول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا کله حاضر شي تقسیم زمالتا خپل خپلوان واليتامى اتبانا مسکینان ورکه تاسو لاغیتا رزق وقولوا لهم قولا معروفا ولاو کی تاسو غیتا وینا نرما په آیات کې خلاف دي د منسوخیت او د غیر منسوخیت یو قول دا دی منقول دی تابعین او صحابه عبد الله بن عباس رضی منقول دی اذا حکم وو بقي منسوخ یتمانان برات په صورت د نفس کې یتمانان یتاما اجنبي او د مسکین د برات مسکین اجنبي
چې مخکې زمانه کې د عادت و چې میراث به تقسیمه و یتیمانان غریبانان اجنبي چې ورثه بنو خپلوان بنو اب حاضر شو هغې ته پکې تحصه ورکولی شوله بلا حکم منسوخ شو بنا په آیات غیرمه ولغرور حامی بعض مولا ببعضنا وراثت حقدار صرف رشتداران دي اجنبي خلق نه دي وولو الحام بعض مولا بعض او ناصردار ولكل جعلنا موالي لله سر دي ولكل جعلنا موالي لله سر ناصر لپاره دي دیم قولدار چې دا حکم منسوخ نه دی باقی دی محکم دی خدا حکم استحبابي دی وجوبي نه دی مخکې وسم که چېرې بالفرض میراث تقسیمیږي او یتیمانان غریبانان اجنبي راشي پکار چې د هغې ته څه نه څه شی ورکړی شي محروم نه کړی شي مستحب دا ده واجب نه ده او مستحب ده چې هغې ته څه شی ورکړی شي او د وقولو قول به وینا او قدر به وکړی شي چې دا مال لږ دی یا د ورثو حقوق دی تاسو په دې اکتفا وکړئ او محروم دې لګلی نه شي لیکن په دې باندې اعتراض واردېږي زموږ شیخ نور الله برکته ویل چې دا وایي مفسرین چې حکم باقي دی منسوخ نه دی خو دا حکم استحبابي دی رسته وعید دی دا رسته وعید ومراغین دی سره وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا فخافوا عليهم فليتقوا الله او زجر التخويف راضي فترك د حکم استحبابي باندې راضي فترک د حکم موجب راضي حالانکه رسته وعید ذکر دی د دې وجه راجح دا ده چې دا حکم باقي دی منسوخ نه دی او دا یتاما مساکین مراد اجنبی نه دي چې قول به نصر ضرورت راشي یا قول به استحباب ده یتاما مراد یتاما ورثه او د مسکین مراد مسکین ورثه کته دا خو قربا کې داخل دي دې ویل کې عطف للتعاطف دې تعاطف د تعاطف ویل کې اگر کدا په قربا کې داخل هو للتعاطف دا چې یتیم څه چې ورثه کې داغه سره نرمي کوي هغه سره ته مې کوي دا کې ورثه کې مسکانی له هغه سره ورګړي دا عطف د للتعاطف دی او معنا دا شرع په دې صورت کې حکم وجوبي دی او زجر او تخفیف مسلې کېږي کله جهاز شي تقسیم ته ورثه ول قربا باندې ورثه کله جهاز شي تقسیم ته ورثه او تمام په دې ورثه کې تیماران موجود وي والمساکین په دې ورثه کې مساکین موجود دي او هغه محتاج دي چې موږ له تقسیم وکړي فرض قوم منه تاسو ورکړي د سره غوډه څه شی ولا ورکړي چې به حاجت پوره کړي او وقول له قولا معروفا او کی تاسو هغه د وینا لرما چې کلم تقسیم کاو د حساب کتاب کو وساب الحال واخلا تاسو چې سفید اور کې حساب کې په کوم کې حق ده وقول له قولا معروفا وینا کوي تاسو وینا لرما چې په الحال دا واخلا حاجت به پورا کاو فائدہ کې چې تقسیم کاو به حساب کتاب کو معنا دار وسو سواعید خلګي ولا الذين محروم بنےگا ولا الذين جاز تقسیم ته جوړنه ولا الذين لو طرف من خلفه بدري هغه څنګه بل فرض او تقدیر فيه دي سفل دار الله ورای کو استاد اولاد څه زیاته کې ذبح بکیږي ورې دبل چا سره دبل یتیم سوالي غزاته کې کفری دې صف الله اولاد کمزور خاف وره دې ویلي کې باغی باندې فرتق الله څنګه خپل بچ باندې رحم کې باغی باندې جزو حضرت کې سبب بچ باندې رحم کا فرتق الله وجري الله را حقوق دې ادا کړي مساکین دې بارا چې خپل حقوق دې ولي قول قولا سديدا ولا دې کویلا صحیح مطابق نشرت الا الذين بوعيد او تغيب الا الذين يقولون باليتا ظلما الا ما يقولون في بدونهم نارا يقلها كسان جخريبات اعتبارا رب الظلم سرا فزيات اسراء الا ما يقولون في بطونهم نارا چې مخري په خپل خېټه کې اچي په خپل خور کې ور د جهنم دغلونی چې یتیم د مال له اخري په خور کې داخله کې ور دي دا سره کوي اوس کروټه خپل کوي او دا اول څوک لا ور هغه صاحب ان کې چې سوداغي له تبوي د عادل د انصاف د اعتبار سره ترې ور سره کوي چې هغه دنا مال غصب کې وسه پلانس به خیرات کړو بنیان صاحبان دا ور شپې شوړې تلوي دي یتیم د مال له خور کې دا ور دي دا نبی حلواله الا الذين يقولون باليتا ظلما الا ما يقولون في بطونهم نارا یجلا کسا جو خریبات اعتبارانو فضل بسرا اجی په حقیقت کې په خپل خېټه کې ور د جهنم وسيسلو رسائرا او دا ورولې کچا چې ور د جهنم وته خېټه ور دی وسيسلو رسائرا در چې داخل بشي د جهنم ته لکه دا خېټه چې په مال حرام باندې غټه کړی دا د جنت تطلو قابل نه ده حدیث کې راځي ترمذی کتاب الصلات کتاب الصلات په اخر کې هغه کې راځي كما كل لحم لبت من سعة فالنار أولى به كل لحم لبت من سعة فالنار أولى به كما وخج الحرام لو تكيك الحرام لفيدا شيء قابل لدور جنة لنا فور باري مسوي صدي وسيسلو رسائرا كما وخج اليتيم دبال لفيدا شيء ودا يتيم آغي لفيدا شيء ودا قابل لدور جنة لنا بلك جانب باري مسوي كل لحم لبت من سعة فالنار أولى به كما وخج وتكيك فيدا شيء لبار حرامنا أغفل تبخر قابل لدور جنة لنا جلغ فل تبخر جنة لنا فالنار أولى به ور دين لاك دبزر
سره داغه سره حرام خارج خپل خېټه غټي خپل بدن غټي په حرام باندې داغه دي سوچ به خبره باندې وکي دغه وخت حرامي چې پیدا کړی حرام دغه قابل د تور جنت دی وسيصلى ولا سعيرا داغه د ابو داود راځي و درځي سبع بدل موبقات وګراهره مهلك ګراهره دي پاکي یشميري اکلو بار الیتیم مهلك بچره خړل د بعد یتیم دا مهلك د سره جنت د وسيصلى ولا سعيرا سبع بدل موبقات وګراهره دي مهلك یو داغه اکلو بار یتیم ورن سبا خلګ د ډیفر بشاد دي یتیم بار خوري صاحبات چې کوم د دې سری دي کړي دي بلسری لاول ځای شوړې وي پاول شوباري صاحب الا ما ګرو رفي بتور املا راځي په خپل خېټه کې ودل ورده اوس کروټې نور بس سره وردا داخل بشي دي جانب ته دا تفصیل مخکې اجماع ذکر شو تفصیل د حصص المیراث لاول ذکر کوي اولاد حصہ او دا رد په غیرت به جاهلی باندې چې ماشومان ته بدی میراث نور کوي دا په میدان جنگ کې بدلې دي شي یسیکم الله فی اولادکم لذکر بالعذر الحسین دا میراث رکولا او دې لپاره مستقل فقد د میراث سراجی او داغه شرح د شریفیه او یسیکم الله فی اولادکم لذکر بالعذر الحسین وصیت کی تاسو الله په فضل اولاد تاسو کې داغه تقسیم شته داغه حق سره چې حق باطل کې اگر کما شمار دي لذکر مثل حظ الانثيين دلالت لپاره چې کلا اولاد لاریدوي جنکوي لوډوي او زابري وي لذکر مثل حظ الانثيين تقسیم طریقه دا چې د فار دلالت په شان د سود دو جنکو دي فیل کل لسان دغه فیل کل کجرو اولاد سړي ټول زرانا لاریدا وکړو فیل کل لسان هو اولاد سړي ټول زرانا فوق کثرت زیات دوره په اتفاق د علماء باندې حکم د دو او د زیات دو یو ده فوق رسول هغه فوق رسول جلسته حکم ذکر نکړ او تنسیص به شرف د بعدانه کوي هغه د احادیث سره معلوم ده چې کوم حکم د دریو ده چې هغه لپاره سوسان دي دا حکم د دوم ده فیل کل لسان فوق رسول چوي وی دا اولاد لسان کې کوي زیات دوره پر اون سورسا با ترک به ترکل تقسیم دار د دې ورو لپاره دوه شي د مال جبري کوي اندري د شمال دوه شي بدرول شي ایو حساب د عصبات شي دا کوم حساب ذکر نکړه هغه عصبات ده یو ذل فروض بل عصبات دي ذل فروض غیر پر حساب مقرر وي حسابات جاغي ذل فروض کبا سواخ ظاهر بعد چې صفات شغه اخلي فإنهن ثلاثات رد فرض ضرورت درې حساب د بعد جبري کې ورې کار واحده او کچې لور یو د به صورت دار دیم صورت ویل کار واحده دریم صورت بلکې ده چې کله اولاد کې لاري لاو دی لبیا بل ذکر بسره حضرت حسین دیم صورت چې صرف یې جلا کوي د جوازات دی دوره او دیوره دغه شی د دریم صورت ویل کار دوا حضرت فلح لسو بچری لور یو به دې لپاره د بعد باقی د بدن نور ور سوي د عصبات وي فلح لسو ور به هدا اوس نور بلار شروع شول وربوی لكل واحد منهم السدس دې بنا شروع شول یو دا اولاد داغي تقسیم دې بنا د مور فلار وربوی لكل واحد منهم السدس مور فلار د بډي د فارز به راځي د بجتا د فارز مور فلار د بډي چا سره بل شي مور فلار فاده شي لكل واحد منهم السدس د یو د فارز فګه به سره دا باندې جبري کې بډي خو بلا مشروط تا یو کان له ولد کچې دې بډي اولاد وکړي لوي او کړي دې باندې لپاره فګه به کېږي یو کان له ولد کچې ور لپاره اولاد وإلا بتعذيب صورت فإلا يكن له ولد كجلو د بډي اولاد ووره سبب وا حال د چې میراث سره مور فلار پر یو به سلفار ذکر وکړه اشاره دي چې باقی 200 صداقت د عصبت په لحاظ سره دا خپل حسن فرضیت واخلي فلار عصبه ور دي باقی د حساب داغ شي پر یو به ثلث د مور شفقه بلا فإن كان له اخواتنا دي ته حجب نقصان ورنه کیږي فإن كان له اخواتن کده بډي ورونو پر یو به سدسان مور دي ته حجب نقصان وي دی ورونو د بډي مور خپل ودان غولاد سرس سدسا دي ته حجب نقصان وي فإن كان له ولد کجره و د بډي او مورنا فلو به سدسان مور شفقه ور به بعد وصیت الخدا حق د ورسو کړل به بعد وصیت یوسی به حاضر فسوسه د جو سید کې پاغه باندې وړ او فساد د خرجینا باول وقت سراجی کې ذکر کې تعلق بحقوق به ترکه البيت حقوق الاربعه بالترتیب لاول تجهیز او تکفیل او چلا باندې کېږي بعد دا کې به اعداد یو درې مرتبه کې اعداد او سایو سره مرتبه کې به تعلق د حق د ورسو ده خو په دې نظم کې وصیت بخې کو ځای ورسراول حالي نظم هو اے خلق تاسو د آیات غړي او آیات کې نظم کې وصیت بخې دی د رسول الله باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې مخې ادا کړی دی حکم به فادار دې مخې کړی دی نو ورې چې هر کله دې پادا کې مخې نو وصیت په نظم کې ورې مخې راوړ دا غیر مقتدار چې ورثه پادار دې کې مصابحه نشي کولای ورکه خامخه او هغه ته مصابحه وکړي هغه چې کوم دایم دې قرضدار هغه د مری لري وي چې ما په قرض وا د پلاری نشي بری کولای په خلاف د وصیت دا چې دا هغه د غرباو او د محبه داغه ته تعریف دی ورثه پای کې دوه اهتمام نه کوي د دې وجه نه
مخکې کسو چې دین ادا ضروری ده پورا صوبانه دار کې د قرضې و ادا ضروری ده د استعمال د پیسې باندې به بعد وصیتر بو سے جو سے کے باغی باندې بڑے چار بار او دی بیا قرضا ابا کوم ابنا کوم لا تذرون ادا حساب مقرر شریف لار زامن د فارا لاران ساسو زامن ساسو دا پتہ نشته ان ایو اقرب لكم لا فاجي کوي ساسو سره دین فعل کې فرید بالله دا احکام حساب مقرر دي طرف الله نه ول الله کان علیم الحکیم الله دې فیضات حکمت والا ولکم لسما ترک ازواجکم او د فارا ساسو دا د اخر شروع شوه د زوج او زوجې جمع کې تقسیم د مال لاول تقسیم د مال په مابین د اولاد کې جمهور پلان بشي دیم تقسیم په مابین د مور پلان کې چې اولاد بشي دا درې بنوا د زوج او زوجې درمیان کې تقسیم ولکم لسما ترک ازواجکم او د فارا ساسو دې دا مال جبر شي ساسو خذ بلشي دخوات کې څه سره سي دوه سره دي دا یو سره الا يكن لهن ولد کړه اولاد نو نه دي نه بل خاوند به د خذ په مال کې د خاوند دی بلا فإن لا دیم صورت فإن كن لهن ولد خذ اولاد فإن كان لهن ولد خذ اولاد کړه خاوند نه ګربل نه ولکم الرب د خاوند پای کې څوره مکیږي په ماتلک نو امر جبر کې دا کوي خو پس وسیدنا یو سي کې دا له باغې باندې فسادار کړ دي حق د ورثه پس وسید او فسادار نه دا اوس حق د خذ په خاوند په مال کې ولهن الرب بما ترکتم دې قدر فار سره مې سره ما د خاوند کې چې کله خاوند بل شي دا باندې جبر کې تاسو خدا مشروط به شرط الا يكن لكم قصاص او ولد قصاص اولاد نو دې کله نه بلینا دا دې صورت میراث د زوج چې زوجې نه په امکان لكم ولد قصاص اولاد او میراث زوجې کې زوج قصاص اولاد فلهن الثمنون دا د حج نقصان لري کې دې د سلور لاړ ودن ولد اته وتا فلهن الثمنون به دې کو ذات مې سره ما ترکتم دا باندې چې تاسو پرې دې پس وسید نه ادا د میراث پس ادا د دې نه قرض وسید پس وسید د وسید کې داس پاره باندې او دې نه پس کر دې نو انکار رجل دا سلورم صورت یو سره میراث ته دا خیافی اولاد داغی میراث داغی و انکار رجل یورث قرارتن کو یو سره چې میراث راځي داغه میراث قرار بشرت کې درې معنی لري یو بلا ولد الاولا اصول الاولا فروع هغه شخص ته ویل کېږي چې دی اصول وی چې مور پلار دی نه کا دی فروع وی چې اولاد دی د داریلا او د پښتو په اصطلاح کې خو جلر اولاد دی اگر کو شپېترو نه او د میراث وی کړه د شریعت په اصطلاح کې د میراث شوی دی میراث هغه چا دار کې چې مور پلار یې په شریعت کې د میراث نه وي د پښتو په اعتراض دا کې خو چې صرف ذکر دی میراث دی بلا اصول الاولا فروع چې دی اصول یې دو فروع وی دی بارا د دې کې سمبړي هغه ورثه تم کلاله وي دیم د دې کې سمبړي دی مال تم کلاله وي دلته کې دا مارا ولا مراده فیل کار رجل یورث وکجره سړی او ځاګر مراده شو قرار ته میراث چې اصول مور پلار دی فروع اولاد او عبرت یا خذ میراث په جلاغي مصور فروع ولا هو اخ او اخت حلال کې در فار خور او ورو تاسو ته کې په کله ابن هو سرس د هر یو د فارش وګمه صدا د دې اخ او اخت مراد اخ خیافي دي چې د مور نوی او د پلار نوی اخ خیافي نو دا په اعتراض رااله چې دلته کې ذکر کوي چې سودس دی او اخر د سورې نساء کې ګور په اخر د سورې نساء کې چې دې لپاره نسب دی آیات د دیو د سورې نساء په اخر کې دلته ذکر کوي چې شپږم ولا او دلته ذکر کوي درې ولا فإن يستفتونك في الكلالة ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الذين فعلوا ما يرثها إن لم يكن لها ولد إن كانت سيدين فلهما الثلثان حاصل ذلك نصف الثلثان وي أدو لك السدس وي جواب أغي خور نمرات آياني خور دا يا الله دي يعني نجي نبور فلان دوار نبي الله دي جل فلان نبي نبور نبي لا يدي يا الله دي أدو دي نمرات أخي خيافي وخور يا خيافي دا فما بين دور ورونو کې پدې کې د مذکر د برس پر نشره یو شاته سره چې په نور کې وی دي کې پر نشره ورو کورور ور شګبلا کو خور ور شګبلا ورو اخو نو ته نو د دې نوړي د فارا خور او اخیافي ورور او اخیافي چې مور له د فلان له یا خور او اخیافي فلكل واحد من ذکر ذکرت رسل پر بیان شه هر یو د فارش شګبلا سره دیم صورت فإن كانوا اکثر من ذلك لا ورنا خیر دي اخیافي ډېر وی دیونه هم شرکا به ټول ولر بصر کې شریک دي به بصر سره چې هغه په خپل باندې تقسیمي هم شرکا به سره به شریعت صدا دي بصر کې به بعد وصیت خدا تورث ور سو باو صورت کې په وصیت نه دې کې بڑے باغې باندې فسادار کړ دینا غیر مضار آپ فصلی ذکر کی چدا حال لے غیر مضار فضل حال کی جنوی سر رسول کے اوبرتا روشن قرآن نور اللہ ورقدو جدا مفول بے خبر دکار محضو کرے کونو غیر مضار
شهدا نظر سون کیو بلتا وصیت من الله دعو حکم دے طرف اللہ لا فیضات بہار سا سماری علیب و فوید بہار سا سماری خسر مزرات سا سماری صبرناک ذات اللہ صبر کے کچری بل فاس تاسو ضرور سوئی حریب بمزراتکم حریب علی مزراتکم بیش مقصد باری والله علیہ اللہ پاک فوید استاس ضرور سوئی کتا ضرور سے اللہ فلی فوید لیکن سبدا صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیم حریم صبر کور کے استاس ضرور سولنا دل کا حدود اللہ دا پوری داقات دا اللہ جب کی ذکر شو ترغیب الى اتباع الاحکام و اتباع دا اللہ چاہی تابیداری کرد حکور دا اللہ تابیداری کرد رکول فی دا پر بشار داخل بکی جنت رتجبہی کی ذرات داخل والی حلشی بھائی کی وذالک الفوز العظی وذا کامیابی نیرا وبیاس اللہ و رسولہ و چاہی خلاف کد اللہ دا فیبر دا اللہ را تقیب اتجاوز کد حدود دا اللہ داخل بکی اللہ ورد جانب تا حلشی بھائی کی تو عذاب مہین در فاج عذاب رساکل داوم حکم حبس المذهبين تزوق مذهب وګرځي بدنام داغه والا توګر زوا چې تحقیق وکړي شي واللاتی اتي الفاحشه من لسائكم فتشهد عليه الا اربعه منكم اذر على جاتو کې به کار تا خود ساسره گواهان صفدي بار سرور گواهان پدې کې شرط دار ضرور گواهان بګوي چې دې بدکاری کړل گواهان صفدي بار سرور گواهان ايو شهيدو کچه سرور گواهان گوايو کله باب سي کو الله فل بيوت ایثار کې دې په قرون کې حتی کې جو فات کې دې ربط او جعل الله لنا سبيلا مقل کې دې فار سلام العذاب دې په منسوخیت او بغیر منسوخیت کې خلاف ده یو قولدار چې دا حکم منسوخ بخي صرف قید ورزول قید او بلا منسوخ شپ آیات د سورته نور باندې چې جلد راغې او دار کې پاغه رسوس باندې چې درجه مبارک دي د سورته هغه د سورته نور آیات ناسخ لپاره دي دار کې حدیث متواتره په اړه د جرجم کې هغه دې لپاره به ناسخ دي چراول حبسو صرف قیدو میدا حکم منسوخ شو ناسخ آیات د سورته نور دار کې حدیث متواتره په اړه د رجم کې الزانیه والزانی فاجلدوا كل واحد منهما بيت جلة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وهو العاشق ده زموږ شيوخ بارات ذکر کوي جنت سے ضرورت نشته په شاهدو دا سزا نه ده چې سزا صرف ادا ده کچره گواہی وکړه څلور گواهانو په دې باندې پام سے کوه الى قضاء القاضي بارادار دسره چې نفس عذاب امساک ده پام سے کوه الله وہ قید کې دی لرا په کوټو کې تر د قضا قاضي پورې کې چې قاضي حاکم موجود دی دا هغه د وجود پورې د الله دی په کوټو کې کېږي چې صاحب اجازه قضا وکي مقصد صرف دا ازاله چې حکم منسوخیت راشي چې صرف چې دا امساک صرف سزا ده جلد نه راځي ولې اله به له ضرورت راځي باب سے کو الله فی البیوت سای کې په کوټو کې لا قضا القاضي تر قضا قاضي پورې حتی دا یا خپل براشي یا قاضي کې راشي او فجرا کی حتی توفاه الموت چې وفات کې د امر گاوي جعل الله له سبیلا یا مقر کې دیر فار الله عذاب په قضا قاضي سا او جعل الله له سبیلا د دې وجه چې کله آیات د سورته رجم او حدیث را فرجم کې نبی رسول الله اعلان کو چراشی تاسو الله دې فار سلویر مقرر کړي دا محسن مسری د فار رجم دې غیر محسن مسری د فار جل دې او جعل الله له سبیلا مقر کې دیر فار الله د عذاب هغه عذاب سره چې هغه د محسن مسری د فار رجم دې چواده والا او د غیر محسن مسری د فار جل دې والذان یاتیان حال بعضهما اکثر مفسرین په مزاج کې ذکر کې الوتی ہے او بیان د روایت غلی وجه فازو ذکر کړ د احناف مسلک دار چې په دې کې حد نشته شرعي صرف سزا او تعزیر دے او هغه مقدار کیفیت مفوض له حاکم ته دغه تعزیر سزاګار دغه اجرا او عدم اجرا دغه مقدار دا حاکم ته خو دې د حد او د تعزیر فرق هم لري حد د سزاګار چې حقوق الله د حاکم شي معاف کوله دا کې حاکم په کمی به شرا وسره او تعزیر د سزا چې حاکم ته مفوض ده کوم مصلحت عدم اجرا وګړي معاف کوله شي او هغه په کمی زه ته وسره مقدار هغه ته مفوض ده دا فرق دی په باب تعزیر او د حد کې امام حنیفه بارا د دې حکم ضرورت کې داوي چې دې لپاره تعزیر له او تعزیر کیفیت او کم دا مفوض د اجرا د اجرا حاکم ته مفوض ده او بعض المرات اغنارینه او زنانه ذکر کوي بلکې صرف زنانه ذکر او زنانه او زنانه چې کوم بدکار دي ذکر کوي والذانیات یانها او زنانه نارینه اجراتو کې به حیات استاسنا فازوهما دلته کې مجمع ده لفظ هذه له بدل دي دا هذه تفصیل په سورته نور کې راغلی چې جلد له فاز غیر محسن او د مسنی او په حدیث متواتر کې دا اجمال له دا خبره صحیح ده چې رجب په قران کې نشته دیو جن په حدیث کې دا اجرا صحیح ده دا ضروري قانون دی د قران کې ذکر شتا خو اجمالی دیر احکام دی اقیم الصلات اجمالا ذکر شتا تعداد رکعات نشته تبع حدیث کې راځي تبع نه بني
مدد کې دا اگر رجب ته دا اشاره ده ادي رجب ته شامل دي او جلد ته شامل دي او تفسیر حدیث دي تفصیل دي څنګه چې مصطلحات اجمال دي او حدیث تفصیل دي هغه اجمال دي او سورۃ نور آیات چې جلد د فرض مقصد مسلې دار کې حدیث متوارف مبارک دي تفصیل شو هغه سزا ورکړي دي دوړه فین تابا وصحا قدی توبه اسلام کې قبل عمل را فارض عنهما خوش قبل د قضاء القاضي قبل د برافه القاضي را فارض عنهما مخور تاسو دي دوړه ان الله كان توابا رحيما الله توبه قبل ان کې مهربان انما التوبه على الذين خطبا کله قبلي انما التوبه على الذي الله ابو انما قبول التوبه ان كان القبول لتوبه فالله باندې فرضا قسم يا الرسول چې ګنا به حال دل حماقه صبح توبه بالقريب البيت توبه باسي بخیر برنا اشکال دا واردېږي د بهو پر حال ځای کچره ګناه په جهالت سره هغه په بل طریقو په قصدر ور به دومره قبلي حالانکه توبه مطلقاً قبليږي دارنګه چې بالقريبين وی چې فل حال باسي کچره بعید ویل قبليږي حالانکه حدیث کې راځي الله با توبه قبل ما لم يغرغر رسول پر چې بری غوټي د سار سره دی د دې وجه جهالت معنا کې ټول غسرین چې هر معصیت چې سلکې هغه بیا کله معصیت بیا صدر په به جب جهالت دار یو کله اسل یاسی فهو جاهل هر اسی چې جار کې کاغذ کا قصدر کې خطر کې لاله جوهر حماقت یعنی په انجام د دې باندې خبر نوي انجام باندې په دې حید ګناه کې اگر که پدای علم به چې ګناه ده خو په دې حید ګناه کې غافل ګرځیدل د سزا لغیره ځکه د صدور د ګناه راځي یقین قبول دی په الله باندې هغه کسان چې کوي ګناه په قبول توسره او هر عاشق قبقل له هر عاشق قبقل له پنجاب دې باندې ځان په کې قبقل به کو شک نشته چې هر عاشق قبقل له الا توبه علی الذين يمرون السوء بجهاله یقین قبول ته په الله باندې فرضا کسان چې کوي ویناکار عمل په هم به قبطه سبق مغضوب سبه توبه من قریب قبل الموت قریب د برات قبل الموت د کروسا آیات په دې باندې دال له د قریب القلی ولې توبه يمرون السيال حتى اذا حضر احدكم الموت نظر السياق دا معلومیږي چې بالقریب قبل الموت چې در قدر شروع نه دا نه مخیا توبه با چې الله په قبل یو حید در قدر کې مال یو غرغر ثم توبه من قریب قبل الموت به توبه وا چې مخکې مرنه فورا کتب الله علیه دا کسان چې الله مهرباني کې بدی باندې توبه قبل وکال الله علیم الحکیم الله په حال د بدلګان باندې حکمت والا دې په دې قبول توبه کې حکمت ده وليست التوبه للذين يعملون السيئات چې په خود دبر کې توبه واسي افس صبر نه قبليږي ویسه قبول توبه د فرض کسان چې کینا کارمال السيئات شرکیات معصیات ټول د شامل دي چې کینا کارمال او تر د مرګ پورې در کدن پورې حتی اذا حضر احدهم الموت کله چې حاضر شو ته دې تبرګ او سه شروع شي خسای کې در کدن شروع شي قال هلی توبتران در کدن مو کې توبه واسي الله دې قبل وای توبه ما توبه سره د ګراول لوس وللذین يموت تر دارنګ قبل الله توبه دا کسانو چې بری او کفار حالانکه دي کافر وي او د مرګ بعد په آخرت کې توبه واسي دا توبه الله فقط قبل ولایکات الله عذاب رحیما دا کسان چې دا کوم د فاج عذاب الله کو دا تم حکم انبه علی الاکراه او رد رسم جاهلی په زمانه د جاهلیت کې قاعده دا و چې زنانه وارث نه وي هغه د میراث وي ځکه دا په میدان جنگ کې ودرې دی شي دا هغه حکم کو چې تاسو د زنانه حق په زور باخلي دې تغییر دې باندې شامل دي چې ګره به زبا حقي تقسیم ولا په میراث کې د زنانه تقسیم ولا په میراث کې نه په شاده ګره به ذکر ځولې وي وسه بیا دې دا قانون د وسرو دی چې کله د پړ پاتې شي دا هغه تقسیمي بلا ساشه لولې تقسیمي چې دا زما شلي دا هغه د ګره به دې پښنه خوغله کوي کاو سکه بلا محرم او که خرڅي کوه په چا باندې سب د ګره به دې ودی او دغه پدې په دې باندې شوی دي په دې خبره باندې کو پړ دې اختیار وي دا ولی اختیار لري سماره جهاد کې دا وسب په بوتلو کې دا هغه په طریقه باندې اخلي بلا محرم او که خرڅي او پیسې به غړي به شادي دا یتیم پتا شوی دا زما ته میراث کې فائدہ شوی دا کې یتیم سره نکاح کوي بلا محرم او که یتیم خرڅي د غړي به شادي دا رسم جاهلو شارع یاد وکاو دا بیاري نن سبا کې به مسلمانان کې خصوصا په قوم پښتون کې دا جاری ده یا ایه الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها او ایمان والو چې دا به ایمان کوي نه روا د فارس ساسان رسول الله صلی الله علیه وسلم دومانی یو چې په میراث واخلي زنانه په زور باندې ډګر تقسیمی کی په میراث کې لیکن زنانه تقسیمی کې په میراث کې چې دا ته تقسیم کې بشاده غي باندې یو باردار چې واخلي تاسو زنانه په زور باندې په میراث کې چې دا ته قبیله ډګر نو ګرځي ته میراث یو ګرځوي په شاده ډګر باندې نه و ایمان والا غیر واده فارس انتر رسول الله صلی چې واخلي میراث زنانه ورې داږي چې کوم حق له هغه ته واخلي هغه محرومه کې چې واخلي تاسو میراث زنانه په زور باندې ولا تاسو له تاسو بعد ماته ته مولا دا خطاب خوندار درې یا ولا تذروهن
مبر کوي تا ولا تعذلوهن دا ورثو تا ولا تعذلوهن مبر کوي تاسو دې نکانا لتذهبوا ببعض ما تتبعهن سختي وسکه په دې غرض چې دا مجبور شي او کبه چې هغه به تراکي ولا تعذلوهن مبر کوي تاسو سختي کوي تاسو دې سره په دې غرض لتذهبوا ببعض ما تتبعهن چې واخر تاسو باندې امر چې تاسو دې ورکړي په دې غرض سختي کوي الا دې فاحشه مبينه اوسو کې سختي جایز ده چې فاحشه کې الا دې فاحشه مبينه چې عرجب دې یا جلد مگر چې راځو کې به حیا خراباني واشرهن بالمعروف ما برکوي تاسو دې سبحان الله باندې واشرهن بالمعروف ما برکوي تاسو دې سبحان الله باندې فین کرے ته وهن بدبد غني تاسو دې ورانو تاسو بد غنو چې اعتبار شاسل لاره کبد غني تاسو دې په بال ته بسره فاسان تکرو شان دې کله بد غني تاسو چې دې په بال ته بسره وجعل الله فيها کنا کام دې کو صبر دې کو بغیر الله پاکي تاسو سره خیر او پیدا خیر کثیره فائدہ برفن کثیره وګور دې الله تاسو سره پیدا ډیره وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وکشه تاسو راځه کوله د بدو دې خو دې بدل بری خدمانه مقصد دا چې خو دې لپاره کې هغه طلاق ورکه بل پر هر سره چې بدل کې لکه څنګه چې تراوال کې جلا خدا واخله دا خفتا خزرا کا دا تبدیل دی برات چې یو خدای دا هغه طلاق ورکه بل پر کا باندې اخلي دا مقصد دا وین اردتم استبدال زوج مكان زوج کتا سو اراده کړه د بدل ور دې خو دې بدل بری خدمانه چې کوم موجوده خبره پر کا کړه چې هغه د نکاح ورکه طلاق ورکه بل پر خزرا اخلي وا دې تمه ان قنطار حلال ورکړی تاسو ویته د سابقه کړه چې په نکاح کې دا سره ورکړی تاسو ویته د ډیر مال قنطار المال الكثير زرګل مال ولا کړی د ورکړی خو یو پیسې باندې نه اخلي کله په زما اخلي تاسو لاګي نه ورکړی تاسو ما ډیر براته خو به شیئا د ګره په څیر درب کې ویني یو روپې حق دا سره نشره کله کله دی ورکړی خو لاګي حق د براته خو به شیئا ما اخلي لاګي تاسو څه شي لرا اتا حضور بو تعالی و اسم مبیرا ورخل تاسو دې ما در په دروغ باندې په ګناه کارین دا دروغ دي چې ته پر خپل حق لاګي حق دی واغی تاسو نه داخله او لاګي حق پر دې اخلي تاسو دې په دروغ باندې ادا بوختا دی و اسم مبیرا په ګناه کار باندې دا ګناه کار ده یو ځل تقریر کاو خو دوی عمر رضی الله عنه او خدای کې دا ویل لا تعرف الصدقات او خلق او اولاد زيته په مارونه بګې ډېر مارونه بګې لا تعرف الصدقات لکه چې دا مکروه په دنیا یا تر ثواب دي په آخرت نبی رسول په دې باندې زیات اولاد او نبی رسول خپل بیان ضرور 200 کې زیات دي کوي دا غیر سزل روپیا 200 روپیا جوړيږي 200 کې زیات بهر نه خو دې دا تقریر چا کلاو کې وسره پاتې ده و عمر الله موږ ترا کوي او تیرا باندې کې کار اربا سمېت تا قول دارا دې واته دې دا لکن تارن واته نوبر درو په دې خوشاله شو چې زراره په دې باندې پیږي او دا غبا دي کلمات دارا دې ورته کې كلكم افقه من عمر هر استاد سره د عمر نه زیات پوهه په قران کریم باندې مقصد خو عمر نه نه مری او بل کړه نو خو مته جديد ضرورت نشته بکا چې څومره بهر کبي دا اولاد خو لیکن دغه صحابي چې کله آیات باندې ذکر آیات باندې دي اباحت کله چاوي چې دار په قران باندې وځي چې دې جائز دی ډیر بهر اگر کاونا کم دی خو جائز دی ډیر بهر د دې وجه عمر درو داغي پدې پویا پدې هر بار پښار شو یا الله هر یو ساس نه کوی دی عمر وځه چې پدې کې حال واقع کېږي نو چې څو اخلي واته ته به دا الله حلال کړی د ساس څخه تارن باندې فرادا خو زمينو شاو لا بخری تاسو دغه نظر هیڅ شي اخر تاسو دغه محل دغه نه پدرو باندې په ګناه کار باندې وکيف تاخذونو څنګه اخر تاسو دغه محل دغه وقد افزا ان تاسو ایواز هغه سره وقد افزا بعض مدا بیان دی وځ ذکر کړي بعض تاسو له بعض سوا خدمت کو به سا قراری دا د زرانه تاسو هغه سره په حید د نکاح کې داخل کې چې تاسو په نکاح کې څه وي په وځ دوغرو رفو کې دا مونږ تار درکړه په فریق وادو کې ودا په حید داخل کې واخذ کو به سا قراری دا هغه سره د زرانه تاسو په حید د عقد نکاح کې وساکدا گواهان بیرونی شوی دي او عارف په ګناس ته چګرږي واخذ کو به سا قراری دا په حید د عقد نکاح کې هغه سره د تاسو سره وعده مضبوطه په گواهان سره دا نه حکم د پلان په عزت په داخله لګي مقصد دا دی د بشر په عزت په داخله لګي چې داغه مر کو هوا اخلي واتر کو بار کا با حکم په دې در کې ځکه حکم شو چې بیرنه مور اصل جایز دی د قران درسته به ورته خبر نه چې بیرنه مور سره کا جایز هر کې نص قران چې بیرنه مور سره کا سید ولا رم که بار کا با حکم بالنساء الا ما قد سلف دا د پلار په عزت داخله کول دي لا تر کو هلي به ذات د پلار بکوا ولا تر کو بار کا با حکم پر کا سما اخلي هغه زرانه چې کا سره پلارانو ساسو د خزره الا ما قد سلف مگر چې مخې د شریف زمانه د جان کې اسلام کې قانون دار هغه انه کار فاشته وای
لکاد خدای د پلار سره اله لکاد خدای د پلار سره یو پاشه به حیا کار دی ډېر غوسه کار دی الله په دې وسکیږي وسا سبیل ډېر دا کار لار دا لسم حکم بیان د محرمات نکاح یو د قسم ذکر کوي و سبب ذکر کوي و رسبی ذکر کوي و رسبی دعوت بیان د رسبی او چې کوم محرمات نکاح یا رسبی دي حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم حرام دي پتا سماري به دي ساسو وبناتکم بحرمت ابدی حرام دي پتا سماري به دي ساسو وبناتکم ورونه ساسو به دي ساسو ترور یار ساسو پلان طرف له خالاتکم باسیګارو ترور ساسو د مور طرف له وبنات الاخي وريري وبنات الاخت او خرزي وبناتکم اللاتي لو سبب جداو محرمات نکاح سبب لسبب داس بیان د محرمات سببیه او د ذات امهاتکم اللاتي ارزانکم حرام په تاسو باندې به احساسو چې تاسو یې ته درکړې دي واخواتکم بالرضاعت او حرام په تاسو دې حرام په تاسو باندې خیر احساسو درځي مور زي حرام ده خور زي حرام ده امهات نسائکم دا اوس مساهرتي شروع شو مساهرتي محرمات فقير زي محرمات او دا اوس مساهرتي محرمات امهات نسائکم حرام په تاسو باندې به دې له خود ساسو راکې حرام په تاسو باندې خود ساسو دې مربای بكم الله دې به حجورکم دا مساهرتي محرمات حرام په تاسو باندې فرقټه ساسو چې تاسو په تربيت کې وی لاقې اتفاقی دې احترازي غالبا ربيبه په تربيت کې وی ودی وجرا وربای بكم الله دې به حجورکم باللسان فرقټه ساسو چې تاسو په تربيت کې وی خود ساسو ربي لسائکم خدا مشروط ربيبه حرام ده خو مشروط الذي دخلتم به الله هغه زنانونه چې تاسو قربان کړئ دا غیر سره چې مور په نکاح واغ سره شره په نفس نکاح حرامي کې ربيبه واقعي په نفس نکاح حراميږي او ربيبه په نفس نکاح حرامي څو پر قربان نه شي در قربان نه مخکې طلاق ورکړي چې بیا په نکاح رسې شي په خلاف د خواخه ده د خواخه د دې فرق څه دخلتم به چې تاسو قربان کړئ دا غیر زویل لفظکم دخلتم به لکه تاسو قربان نه کړئ دا غیر سبحان جنا علیکم نشه ګنا پتا سمانی پر نکاح کول سره او دا درې په حلال او بلدا مساهرتي حرامي پتا سمانی خدای د زابر ساسل ګور په حلال او بلدا کوم د خپل زابر او دارګي د رسول دا په دې کې داخل دي حلال ذکر عذاب نو رسول تب زابر ویل کېږي وحلال او بلدا حلال پتا د حرامي پتا سمانی هغه خدای د زابر ساسو قبضي سلبيزي متبدل الذي له عذاب جساس شارف دا ویل متبدل د دې وجره د زید بحر چې متبدل د نبی اسلام هغه سره کاوشر په سر د عذاب بچرادي الذي نبی اسلام کوم هغه عذاب جساس بلاره فداوي دا سلورم او تجمع بين الاختين او چې تاسو جواب کې بابا د خیر دی په نکاح کې او ځای کول دا حرام دي دا سبب د فارد قتل سره رحمي ګرځي او تجمع بين الاختين چې تاسو جواب کې بابا به د خیر کې حساب کې دار شي الله ما قصر به جواب کې به زبانی د جارت کې شي دا غریب دا محرمات رضایه شو او دا سلور محرماتي مساهرتي شو بشپږه مخکې ګوره ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولا تنكحوا ما روما غشن بخاری کې راځي زه مشکل له جدا به ځکه بخاری ممتحن شي چې و د نسب دا او د مساهرت دا نو مساهرت د فوري مساهرت ته ضرور شلی یا پیدا شلی دا تک مراد کې مساهره نه بسبب ذکر د خاص برات العام د مساهرت د برات سبب دی ارزات په کې داخلي برات هغه محرمات سببیه د داوش مې شو دا هغه محرمات سببیه د ذات دا او په محرمات سببیه د وجه مساهرت دا ټول مجموعه وشلو د دې وجه څوار لس محرمات شو وذل سببنا ور سببنا الا الله کان غفور رحیم اذن الله دې بخشش کوي مهربان والبس بحثنات په دې کې درې ډول راغلي دي مېره مېره معنا دي یو بحثنات معنا د زوات الازواج لکه دلته دا معنا راځي دې بحثنات معنا د عفیفات پاکدامن لکه سره روان دي درې بحثنات معنا الحرایر او اصل درې بخې د درې وړ معنی مېره راځي یو بحثنات معنا زوات الازواج لکه دا بدل تداري درې بحثنات معنا العفیفات لکه سره روان دي قایم کې حل بحثنات المؤمنات العفائف او درې الحرایر او معنا د سره دغه کې محصنات نمبرات زوات الازواج حسن لما حسن قرایت ویل کېږي حفاظت ویل کېږي
او دې زوات رجال تعبیر به ذکر وکړه چې دا زوجې لپاره دا خاوند په منځله د خلای باندې د حفاظت لکه څنګه چې زوجه د خاوند لپاره په منځله خلای د حفاظت ته والمحصنات من النساء حرام دي په تاسو باندې هغه زنانه خاوندانو والا چې بل په نکاح کې وي د هغې سره نکاح نشي کېږي والمحصنات حرام دي په تاسو باندې هغه زنانه خاوندانو والا الا ما ملکت ایمانکم برات سبایا دي مگر هغه زنانه چې باندې کار شي ستاسو لاسونه یعنې سبایاو کې راشي اذن کتاب الله علیکم که خاوند دی موجود خو مشرک خاوند څه عزت نشته دی که خاوند دی موجود خو کله چې به سبایاو کې راغله او دار اسلام ته راووتله د هغه جایز شوله الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه وینځه چې باندې کار شي ستاسو لاسونه کتاب الله علیکم دا مقررتیا ده كتب الله کتابا مقررتیا ده الله را فرق ده الله پاک په تاسو باندې د احکام احل لکم ما وراء ذلکم حلال لپاره ستاسو هغه څه چې علاوه د محرمات دي دا کوم چې مخکې ذکر شو سببي نسبي د انسانو څخه صابره او زوات الازواج وحل لكم ما وراء ذلك وحلال الفارس هغه چې علاوه دي محرمات دي خو په دې شسره حاصل تحلیل او تبتغوا باموالکم چې ولټوي تاسو په خپل مالونو باندې په مال خو په ځای په صورت کې ورکولی شي لکه څنګه ذکر کې محسنین چې تاسو به په غرض د نکاح باندې په غرض د نکاح باندې په غرض د زنا باندې زناکار خو مال ورکوي خو هغه حلالېږي محسنین تمام چې تور کې مال په غرض د نکاح باندې محسنین چې تاسو پاک دامن نکاح کول کی محسنین پاک دامن شیخ الله برکتو باندې د پاک دامن باندې چې په حیثیت د نکاح باندې محسنین چې تاسو پاک دامن په حیثیت د نکاح باندې مال ورکوي نه په حیثیت د بدکاري باندې غیر مصابي دي تاسو بدکار بدلون فبستطعتم به منهن فداش پیدا واسه تاسو بدغه مهرباني منهن الذين فاتوهن وجورهن ورکی تاسو دي تبرر دای فریضه بهر مقرره ولا جناح علیکم فيما تريدتم به ببعض الفریضه بشر ګنا پتا سو باندې فامر کې تاسو راځي چې باغې باندې فس مقرر دیاره بهر مقرر شو خذا کوي جائز سړی زیاتې د مقرره دردانه جایز کبه جایز خو پر عذاب باندې زیاتې جایز پر عذاب باندې بشر ګنا پتا سو باندې فامر کې چې تاسو خوشاله شي باغې باندې فس مقرر دیاره د مقرره بهر نه پر عذاب باندې کبه کولې شي زیاتې کولې شي الله کارانی بل حکیمه الله په دې په حال د مخلوقات باندې حکیمه حکمت والا ذات دې کړی دي احکام څخه خلاف کوي نو په دې دغه په حال باندې کتا اخیز عذاب ته کې دې حکمت دې الا الله کان کان دې په ذات حکمت والا وبل لم يستملكم تولا او چې طاقت لري ساس ربال در تولا بار او جو طاقت لري بار داري چې په نکاح اربع صلات ته حرائر بار دي الحرائر ايل كهل صلات المؤمنات ذکر د حر بار زیاتی د حر بار زیاتی له دوره بار وسره چې حر په نکاح واخلي هغه جو وسره لري ساس د بار داري ايل كهل صلات چې نکاح واخلي زرانا اصلي مؤمني وزرانا اصلي مؤمني لقد عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال بصرات الحرائر زرانا اصلي مؤمني ومن باب لقد ايمانكم ربركا سوا چې ايمانكم اخوانكم برادر ولي د خپل یې د شریکات ضرورت نشي هغه استعفاف بالکبیر سزا یو مسله د نکاح شروع ده په باب ملکات هغه چې باندې کار وی لاسره ضرورت ساسو